اوس خبره د نبی اسلام مبارک د قد کومه چې تاسو ته پته ولګي چې د نبی اسلام مبارک قد څونه و د نبی اسلام مبارک قد تاریخ والا لیکي چې نبی اسلام پست قد والا و پست قد داسې و چې ګویا د نبی اسلام قد چې او قد مبارک دا معجزه وه زه د نبی اسلام ټول ذات معجزه وه چې نبی اسلام گویا چې قوم ثمود او قوم عاد کې به دم ودرو چې دا ډېر دنګ دنګ خلک وو نو نبی اسلام مبارک به د هغې نه هم دنګ ښکاره کېده او چې په چیتو خلکو نارملو خلکو کې ودرېده نو داسې به ښکارېده لکه په دې دوو ګوتو کې چې دا منځنۍ ګوته ښکاره کېږي دې ته وګورئ چې په هر قسم خلکو کې به نبی اسلام ودرېده د درمیانه نه لږ غوندې بره قد و د نبی اسلام مبارک گویا دا قد د نبی اسلام مبارک معجزه وه چې په هر څومره چیتو خلکو کې به هم ودرېده قد به د هغې موافق شي لږ غوندې به ترې دنګ شو او چې په مخ ته ځمکه په دنګو خلکو کې به هم ودرېده د هغې نه به هم دنګ ښکاره کېده دا د نبی اسلام مبارک قد او سر مبارک نبی اسلام مبارک مفسرین لیکي وایي د نبی اسلام مبارک سر چې او دا لږ غټ و د هغې وجه دا وه چې کوم سر کوم انسان وګوره د هغه سر لږ غټي هغه به ډېر عقلمند وي دماغ پکې ډېري او چې کوم سړي سر وړکي لکه تاسو له مثال در کوم دا چرګه ني چرګه یا بانګیان د یې وړکي سرونه ته ورته یې شیشه نو لږ شي واپس بیا راشا تېر شوي هېرې ته که نه دماغ یې نه که نه ذهن ته مسله ده دماغ پکې ني بس بیا تېري که نه شیشه یې ورته کوو که نه یو منټ به راشي بیا به واپس راشي او د کوم سړي چې عقل سر برابر سر یې دومره غټم نو چې بد یې به ښکارېده د نبي اسلام د وجود سره به یو شانتې و خو لیکن د عامو انسانانو نه سر مبارک لږ غټ و دا د هغې معجزه وه و لاړې مبارکې د نبی اسلام مبارک غاښونه خو تاسو ته ما تېر شوي جمعه ویلو مخکې لاړې مبارکې د نبی اسلام مبارک لاړې مبارکې د شاتو نه خوږې وې د شاتو نه څه وې خوږې وې او چې نبی اسلام به په څه کې لاړې واچولې هغه به هم د شاتو نه خواږه شو زما محترمو ټول څوک سره یا د لاړو خبره کوم وایي فتح خیبر چې وشو وی علی رضی الله تعالی عنه نبی اسلام عنه له نبی اسلام جنډه ورکوله تاسو کو علی څه شو اواز راغی وی د الله رسوله د هغه سترګې خوږ شوي دي نبی اسلام وی ښه اواز ورته وکړه علی رضی الله تعالی عنه چې کله راغی نبی اسلام وی علی ولې د الله رسوله سترګې مې خوږ دي غړېږي نه وی ښه نبی اسلام مبارک لاړو باندې د خپلې ګوتې لمدې کړې او په دغه سترګې وله راښکلې علي وی قیامت سبا شو خو زما په سترګو کې چېرته تکلیف نو راغلی داسې ټیک شو ټول څوک سره سبحان الله ما وی د پیغمبر هر شی معجزه دا خو د ټول امت لپاره به گویا د مغفرت سبب ګرځېده د ما محترم خو موږ د نبی اسلام د ذات نه ځان نه خبرو دا خو د نبی اسلام مبارک ذات سلک ډېر علم راغی که نه علم راغی که نه څه پته ته د پیغمبر په باره کې ولګېده ما د ویښتو خبره د نبی اسلام کړې وه د نبی اسلام د سترګو خبره مې کړې وه د روزو مې خبره کړې وه د بڼو د نبی اسلام مبارک مې کړې وه د شونډو مبارکې مې کړې وه نن مې ته لاړې وکړه د سر مبارک د قد مبارک مې ته وکړه څه پته ولګېده ورو ورو بدن کې به لاندې راکوزېږو د لاسو مبارکو د ګوتو مبارکو د نوکانو مبارکو گویا د نبی اسلام د هر عضو مبارک په خبره کوم چې تا ته د پیغمبر د هر عضو بارکې پته ولګي چې زما د پیغمبره اندامونه څنګه و زما محترمه دا به تا ته دا فقیر وي انشاءالله الرحمن وایم په دا 1800 کالو کې به چېرته د مولیانو نه تاسو دا خبره نه اورېدلې ځکه تاسو 1800 کاله دلته امامتۍ درته وکړې یو کار دا دی چې اول امام راشي نو دا خلک په اعتماد نه کوي مقتدیان په اعتماد نه کوي مقتدیان په امام اعتماد نه کوي امام په مقتدیانو نه کوي او انشاءالله الرحمن ما وی تر مرګه پورې نه پرېږدم تاسو وخی چغې او بعدې خبرې ماته یو کس دغلته وي ویرې جي په دا کلي کې 80% ستا محبین دي او دا 20% د مبغضین دي مې د مبغضینو ته ما بډېوالي دي پرېږده مې نه که جومات ته راغی هغې ته هم دین ښیمه سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات